ای زما مسلمان وروره، پام چې د ژوند رنګینۍ دې له خپلو سترو موخو څخه غافله نه کړي، ځکه ته د یو ستر هدف لپاره پیدا شوی او دا هدف د الله عز وجل په ځمکه د هغه جل جلاله قانون شریعت پلي کول دي او د طاغوت د قوانینو او د هغه پلویانو سره مبارزه کول دي، ځکه ته جنت ته د بلنې دعوت لپاره پیدا شوی، خو د طاغوت پلویان جهنم ته بلنه ورکوي. پام چې د دې پاتې پانی نړۍ ژوند بیا نه راګرځي او د آخرت ژوند د همدې دنیا په ژوند هم جوړیږي او هم خرابیږي. نو راځه چې په دې دنیا کې داسې ژوند وکړو چې د جنت ابدي ژوند پرې ترلاسه کړو او دې سپېڅلې موخې ته هغه مهال په اساني سره رسېدلی شو چې د ځان اصلاح څخه وروسته د خپلې کورنۍ او د ټولنې د اصلاح لپاره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو په رڼا کې هلې ځلې وکړو ان شاء الله.